سلامونه نیکی هیله و احترامات ملګرو دا مهال د خپل قدردان مشر پیر صاحب سره ولاړ یو چونکې مونږ خو هم د سعودي عرب مسافر او د سعودي عرب خلک چې هسې مو وینو نو خوشحاله یو خو په هر حال پیر صاحب خو زمونږ د پښتنو سره ډېره زیاته مرسته کوي او تاسو ټول به تقریبا پیژنئ د څه تعارف محتاج هم نه دی او مونږ دعاګو یو خاص کر د پیر صاحب پیج تاسو لایک کړئ نو تاسو ته پته لګي څومره بېوسه دي لاچاره دي غریبانان دي هغوی سره دوی خپله مرسته کوي او الله تعالی دې زه وایم د پیر صاحب په شانتې زړه هر چا له ورکړي چې دوی دغه شان د بېوسو د لاچاره خلکو سره مرستې کوي نو پیر صاحب مونږ هم دعا ګویو دا ټول خلک تاسو ته دعا کوي ځکه چې تاسو د غریب ولس سره او بیا خاص کر په سعودي عرب کې چې کوم دی تاسو د غریب ولس سره ډېره مرسته کوئ نو زمونږ د دې وطن د نوجوانانو له څه پیغام ورکوئ جي بسم الله الرحمن الرحیم لیدونکو کتونکو اوریدونکو مسافرو څومره چې دنیا پاره هېواد کې دي نو السلام علیکم امیدونه لرم انشاءالله ټول بخیر زموږ پاکستانیان کو دي نن مونږه داسې یو خاوره کې انشاءالله د فضل وهاب صاحب سره فضل وهاب صوتي د فضل وهاب صوتي سره مونږه داسې په دې آسماني موړ کې د دوی سره ملاقات موږ ته الله نصیب کو ډېر زیات خوشحاله شو چې دا یو زاړه یادګارونه د 2018 پر دوی په سعودي عرب کې او ډېر زیات په داسې خاوره باندې موږ میلاو شو چې دا داسې خاوره ده چې دې داسې خلک پیدا کړي دي یو زنده مثال دی تاسو پیر بابا ته وګورئ چې داسې اولیاء پیدا کړي دي چې هغه دنیا کې یاد خلک دي د هغې نه بعد که تاسو په سیاست کې وګورئ بیا سردار حسین بابکدلی داسې یو شخصیت دي چې په دنیا کې یاد خلک دي بیا که تاسو وګورئ په امریکا کې چې زما د ډېرو ملګرو سره ملاقاتونه شوي دي چې د بونیر د خاورې دي او د لوی لوی شملو خاوندان دي او لوی د عزت خلک دي هم که دلته دي او که دوی په بار دي او بیا داسې ایجوکیټډ او داسې اخلاقي خلک دي چې ما خپله باندې زه دلته غالبا چې کوم دی نو 40 سال مخکې زه زما والد صاحب او زما موره بیا وه چې د هغو سره پیر بابا ته راغلی وم 40 سال زه پوره یعنې رالم 40 سال بعد او ما ته یو ډېره خوشحالي محسوس شوه چې په هغې کې زما د ښه ملګرو سره دا مطلب چې د دې ښه ملګرو سره نورو ملګرو سره زما ډېر ښه ملاقاتونه وشو او زه ډېر زیات خوشحاله شوم د پیر بابا دا سرزمین چې کوم دی دا کړاکړو او د پیر بابا دغه چې کوم ده دا ځمکه چې کومه ده دا خاوره چې کومه ده دې داسې خلک پیدا کړي دي چې ډېر زیات یو اخلاقي خلکو ډاکټران دې کې شته سیاستدان دې کې شته خو هغه سیاستدان چې په سیاست پوه دي او پوهان دي دا سیاستدان یې پیدا کړي دي د هغې سره چې کوم دی نو مطلب یې چې یعنې زه د ایجوکیټډ خلک او اخلاقي خلک او ښه خلک مهمان نواز خلک یعنې مهمان نوازي خو د دوی خلک زده کوي چې څنګه پښتانه مشهور دي نو هغه د غالبا که د دیر خاوره ده که هغه د سوات خاوره ده که هغه د زموږ د سمرانیزي درګۍ خاوره ده د زموږ سمرانیزي چې کوم دی یا د کوواټو د لنډي کوتلو مطلب پښتونخوا دا پښتانه چې په مهمان نوازۍ باندې مشهور دي نو باید کې د بونیر ډېر چوت کردار دی او ډېر ښه کردار دي او ډېر زیاتو شریف خلک دي ډېر خواږه خلک دي نو موږ ډېر زیات نن چې کوم دی نو مطلب څلېښت کاله پس دلته رالو اوس زموږ دې دنیا کې نه زموږ پلار هم نشته مور به هم نشته الله د هغو جنتونه نصیب کړي خو د یو ځل بیا دا مې چې ډېر په امریکا کې مې مهربان و که انګلینډ ته تللی که جرمني ته تللی که په سعودي عرب کې مې انشاءالله د دې رونو سلام له به ځم او شکریه پیر بابا ته به ځو دوی سلام له به ځم او د دوی شکریه له به ځم او انشاءالله ستاسو ټولو به دعاګانې غواړو او هغه یادګار چې کوم 40 کاله مخکې و هغه ما نن بیا دغه یادګارونه ما راتازه کړه ولې چې مونږ 40 کالونه چې مسافر یو په مسافرۍ کې نو ټیک دی جی مهرباني دغه د بونیر چې څومره زمونږ شازلمي دي مشران دي کشران دي د پیر صاحب تاثرات تاسو واورېده دا خلک یې خوښ او خاص کر بابک صاحب هم یاد کړو چې هغه زمونږ د ټولو ستر مشر دی پیر صاحب ډېر زیاته مننه
خاد آباد ننګیالی او بریالی اوسي او دغه تمه ستاسو نه لرو چې انشاءالله د دغې غریب ولس خدمت په سعودي عرب کې هم دغه شان کوئ انشاءالله. الله هم قدر وکړو، الله هم عزت وکړو. جی یو خبره بله کوم، دا ټایم زموږ سره شارټ مطلب داسې 2-3 منټه و. په 2-3 منټه کې زه ټول بونیر د ټولې پښتونخوا د ټول پاکستان شکریه ادا کوم. خو موږ ځان نه ځان نوم جي دی کې داسې ستر نور ډېر درانه خواږه عزتمند شملور عزتمند یعنې په پښتو مین په پښتنو مین داسې خلک ټول دي په ډېر دغه کې. زه چې هر پړ ته ګورم دا یو دغه کې ماته چې کوم دی نو تندي کې الحمدلله ډېره زیاته مینه ښکاري او ډېر زیات ښه خلک دي. نو زه به یو ځل بیا که په مسافرۍ کې زما ملګري دي او که دلته دي نو زه به آل پاکستان لکه دوی زه شکریه ادا کوم. ډېره مننه، خصوصا بیا د بندر ډېره شکریه ادا کوم. مهرباني. موږ هم شکریه ادا کوو د خپل ستر مشر سره ولاړ یو او خوشحاله شو چې په اسماني موړ کې خپل مشر ولیدو او د هغه سره ملاقات شو. په الله هم سپارو، د الله په امان.